دا مایکل جیکسن دی او د څلور سیزونو نه ډېر غټ نفرت کولو د الله پاک فطرت له د شکست ورکولو غوښتل او بیا څنګه دی په ډېر کم ایج کې سره د ډېر دولته د دې دنیا نه رخصت شو. څلور سیزونو نه چې د کم نفرت کولو هغې کې ړومبنی دا چې د خپل تور رنګ نه ډېر زیات نفرت کولو. د بیا پلاستیک سرجانو کې د رنګ چې کوم تک تور جي د خپل تور رنګ نه ډېر زیات نفرت. دویمه خبره د ګمنامۍ زندگی د تیرول نه غوښتل. د وی چې زه ښه مشهور یو سلیبریټي جوړه شم او دنیا کې مې هر سړی پیژني، نو هغه کار هم د کو دی بیا ډېر زیات مشهور شو. د ګمنامۍ زندګۍ نه هم د نفرت. دریم چې کوم د خپل پاست نه د نفرتو، د تیر شوي زندګۍ نه د نفرتو، هغه بیا د څنګه بدله که په هغې هم خبره کوو. بل څلورم چې کومونه د کم عمر نه ډېر زیات، د نه وی چې زه 40-50 سال عمر تیر کم، د وی زه په دې دنیا 150 سال عمر تیروم جي. د دې کم عمر نه هم د نفرتو. اوس دې څلور غټو خبرو نه د نفرت او دا څلور خبرې د څنګه چینج کې او په څلورمه خبره کې د څنګه شکست ملو شو په دې باندې خبره کوو جي. ټول ړومبنی خو د چې کومو د ګمنامۍ زندګي د نه تیروله، نو د چې کله خپل په 1982 کې خپل ړومبنی البم لانچ کو، د خپل ډانس او د خپل غانو البم چې کله د لانچ کو، نه په ټوله دنیا کې دومره ډېر زیات خرڅ شو چې تقریبا په یو میاشت کې 6 کروڑ کاپیانې د هغې خرڅ شوې. د دویم البم د 1982 کې چې کوم البم دغه کړی د هغې به سیډیانې وي یا به کیسټ ټایپ البم و یا څه ویډیوز ویژوال به. اوس خو انټرنیټ زمانه د کاپیانې ماپیانې نه، په بس سینما باندې صرف بزنس کیږي، نور هغه دور ختم شوی. مخکې چې کم دور کې به کیسټې خرڅېدې، ویډیو هغه VCR کیسټې به وي، هغه به خرڅېده، نو په هغې باندې به ډېر غټ بزنس کېدو. نو د 6 کروڑ کاپیانې په یو میاشت کې د البم خرڅ شوې، نو دی په هغې باندې ډېر زیات مالداره شو. یو خو دی په هغې باندې مشهور شو، نو مشهورتیا د ګمنامۍ زندګي چې کوم هغې له د شکست ورکو. ور بل چې کله مالداره شو، نو د یو نفرت دا هم د خپل ځان نه چې د رنګ تورو چې کله مالداره شو، نو د په امریکا او په انګلند کې تور رنګ ځان نه ختم کو، مختلف پلاستیک سرجریز یې وکړل او تک سپین کو ځان په سرجریانو باندې، مختلف پلاستیک سرجریز په وجه باندې د خپل رنګ له هم شکست ورکو. دریم چې کم د دغه نفرت کولو دا چې خپل پاست نه د نفرت کولو، چې کله د سره پیسه راغه او حسن ورسره په پلاستیک سرجریز باندې د خپل حسن هم راوستو، نو بیا د خپل پاست نه چې کم د غریب ملګریو، کم د خپل مور پلار سره هم د تعلق ختم کو، ای سره هم خپل نمبر چینج کو، ایڈریس بدل کو، بل ضلع کډه یوړه، مطلب خپل خلکو سره تعلق مالک پرې خو مطلب هغه ټایم کې خو موبایل سیستمونه ټلیفون به و، نو هغه نمبر د غریب خلکو سره مطلب چې کم د پاستو خپل پاست مکمل ختم کو، چې په پاست کې د کم ملګری او کم رشتہ دارانو یې سره بیخي هر څه ختم کو، خپل پاست نه د نفرت او ځکه د پاست چې کوم هغه انتهایی غربت کې تیر شو. خاصلورم چې کومه خبره وه د وی چې زه به زیات عمر تیروم، 150 سال عمر به زه په دې دنیا باندې تیروم، نو د هغې په وجه باندې ګوره د دومره غټ پلانینګ کړی چې د خو ځان سره 12 ډاکټران ساتلي وو، چې هغه 12 ډاکټرانو به روزانه بیس باندې د چیک اپ کولو، روزانه سهار ماښام به د چیک اپ کېدو، دی چې اوده کېدو د اکسیجن په کمره کې به اوسېدو چې ماله د سانس په دغه کې دشواري را نشي. دې نه علاوه د چې کم خوراک کولو د هغې به باقاعده میډیکل چیک اپ کېدو، لیبارټري چیک اپ پې کېدو چې آیا دې کې خو څه جراثیم کش یا څه زهر مهر خو پکې نشته دی. لکه د خوراک به د به چې کمې اوبه څکلې د هغې به هم لیبارټري ټیسټ کېدو، هغه اوبه به د څکلې. 12 د ډاکټرانو. دې نه علاوه د ځان سره ډونر ساتلي وو، کسان یې ساتلي وو ځان سره په تنخوا باندې، د هغوی د کور ټول خرچه به د برداشت کوله، ای ځان سره ساتلي وو که چېرې ماله د سترګې ضرورت شو فلانې کس په ماله سترګه راکوي، که ماله د پیپړو ضرورت شو فلانې کس په ماله پیپړه راکوي، که ماله د ګردو ضرورت راغو فلانې کس په ماله ګرده راکوي، که ماله د زړه ضرورت راغو فلانې کس په ماله زړه راکوي، که ماله د وینې ضرورت راغو فلانې کس په ماله وینه راکوي. لکه د ځان سره باقاعده ډونر ساتلي وو. د وی که زه بیمارېږم ډایرکټ چې زه واپس ټیکېږم، ځکه زه به 150 سال زندګي په دې دنیا باندې تېروم. لکه دومره غټ پلانینګ د کړی و د هغې لپاره، دومره دولت د انویسټ کولو. لکه هغه کسان چې کم ساتلي وو هغې ځان سره ساتلي وو، له به د باقاعده تنخواګانې ورکولې، هېڅ نه به صحیح به صرف د سره ناست چې په بوز باندې به څه چل کېږي، او بیا به دله موږ بلډ ورکوو، یا به موږ سترګه ورکوو، یا به ګرده ورکوو، یا به یو شی یا بل شی، ځان سره باقاعده ډونر د ساتلي وو.
اور دا بالکل اتھینټک جنون خبره ده د کې هیڅ قسم دروغ نشته. خو بیا اخر داسې چلو شو چې دغه ځان سره کسان او میډیکل چیک اپ او ډاکټران او خو مطلب داسې زندگی هیلتي هایجین زندگی او کور کې هر ټایم جراثیم پوس سپری کېدو او دا کم دغه بچ راتلل د مچھر او د پاره بیل سپری مړ یو داسې کور ځان لالیشان جوړ کړو چې زما د پکور کې مچ کدرې هم نه ورتلو. ډیر زیات انتهایی احتیاط په کولو. اخر 25 جون د شپې د سا اغشتو کې تکلیف راغو. کور کې چې کم ډاکټران ساتلی وای ته هم تو راتو شو چې یار په د باندې چلو شو د خو سم نه ته بشته نه سشته او سانه شېشته آی سره علاج نو هسپتال ته منتقل کو. هسپتال کې 30 منټو کې سړی د دنیا نه رخصت شو. په 30 منټو کې مړ شو. جی بس د دنیا نه رخصت شو چې بیا کله د په مرګ باندې ریسرچ وکړه د ډاکټرانو چې څنګه لکه د خو دومره هیلدي زندگی تیروله د کم خوراک او ارګینیک خوراک په کسان د سره او جراثیم خوراک دنو کولو څنګه د لکه په سو وجه باندې د مړ شو چې کله د دغه شو میډیکل چیک اپ شو چې کله د پوسټ مارټم شو نو هغه نه دا پته ولګیږي چې د ډیر زیات احتیاط په وجه باندې د جسم انتهایی کمزوري شوی دی. د جسم انتهایی د زیات احتیاط په ودې خدای به چا سره ملاوي دو ګلوز به چولیو ماسک په اچولیو چا سره به لاس چې ملاولو ګلوز نه بغیر به د چا سره لاس نه ملاولو. دا ډیر زیات احتیاط په وجه باندې دا ډوکی کمزوري شو د نه ډوکی دا پسلیان نه دي دا انتهایی کمزوري زم که چا زورم ور کړو کې د شي ټکه کړو دومره د ډیر زیات احتیاط په وجه باندې د جسم کمزوري شو. بل د جسم په جسم باندې مختلف د ویکسینیشن نشانونه د بستنې والده هر څه د پاره د انرژي د پاره د دستن د جراثیم د پاره د دستن هر ځای کې ټول جسم یې سورې وجي دومره احتیاط په دکولو نو ډیر زیات احتیاط په وجه باندې د مړ شو. لکه د ځان سره څومره سیستم کړو نور خو د چې کم سلور نفرتونه او سلور سيزونه هاي کې د دریو له شکست ورکو خو اخرانه چې کم او چې د وې د کم عمر نه تیروم کم عمر نه د نفرتو هغه د صرف په 45 نواله 50 سال عمر کې اوس مال ایگزیکټ د عمر ذهن نه میوته په 45 نه 50 سال عمر کې د وفات شو. دومره احتیاط دومره غټ احتیاط باوجود هم دومره غټ دولت د الله پاک ورکړو. ګوره د هر څه له شکست ورکو خو یو مرګ له شکست ورنکو یو مرګ له د شکست ورنکو د غزيات احتیاط په وجه باندې د مړ شو. چې کله د پوسټ مارټم شو ډاکټران په دې دغه رزلټ دغه کو چې د جسم د ډیر احتیاط په وجه باندې کمزوري شوی دی. لکه یو شی تاسو ډیر زیات خیال ساتئ لکه اکثر ماشومان ډاکټران وایي چې ماشومان کله تاسو په خړپوس له پزماکه پرېدای د ازمکه ماشومانو بیماریان راکاږي ډیر زیاتې د ازمکه ماشوم د پاره سم ټایم لکه کم ماشوم چې تاسو کتلی وي بس زمکه له سوک نه پرې دی او هر ټایم د مور پغی کې او لاسونو کې ا ماشوم کمزوري وي اکثر ول ډاکټران وایي دی پرې دی چې د لک پزماکه وګرځي نو ډیر زیات احتیاط چې کم دی دا هم انسان خرابوي. یو نور هر څه چې کم دی د الله پاک د طرف دی. الله پاک چې کم عمر دستا لیکل دی کنه نو کته ډیر رمضان په شیشو کې باندې ډیر د ځان احتیاط وکي. لکه ډیر بچایان داسې تیر شوی دي چې غيو بچا چې کوم په تیر شوی پاست کې چې داغه مرګ چې کومو د یو ماش د لاس او هغه ځان په شیشو کې بن کړو خو هغه شیشو کې دنه هم ماشه ورغو او په پوزه کې وردن نشو. هغه الله پاک مطلب هغه ځان ډیر طاقتور او هغه په دې دنیا باندې ډیر زیات ظلم کولو او هغه وی چې يم زم تختمه ک الله مکه بس وې ډیر مطلب ډیر زیات هغه دغه کې مبتلا شو. خیر دا د پاغه باندې مون خبره نه کو شدت او کوسو باندې نوم ذهن د ناراضي پاغه مون خبره نه کو خدای مایکل جیکسن حواله سره اپډیټ سو په دې باندې مخکې ما یو کمپلیټ ویلوګ جوړ کړو ډېر ډیټیل سره په هغې باندې ما ډسکشن کړو. خدای یو څو خبرې داسې پکې راغی ما دوباره در سره شریک کړم. د ویډیو کتلو زیاته مننه جی. والسلام.